Rajim, Bismillah Rahman Rahim. زموږ سره سیکنډ پارت اف مالیکولر اربیټال تیوري چې پای کې موږ څه کوو اپلیکیشن وکړو. اپلیکیشن لکه دا خبره موږ پرون کړې هم او نن بیا هم لکه دا بیا کوشش کوم چې تاسو ته لږ ولیکم. موږ دا کړی کنه چې یاره بانډ آرډر چې لکه د دې اپلیکیشن لږ موږ بیا مختلف په دې دا موږ معلومولی شو چې دې موږ بانډ آرډر هم معلومولی شو چې بانډ آرډر موږ سره معلوم شو دا بیا دی bond order is direct proportional to stability. لکه موږ ته د stability په باره کې موږ ته انفارمیشن راکوي. دې نه علاوه لکه stability هم directly proportional دی. دې سره سره mean strength of bond څه شي دی strength of bond لکه strength of bond چې دی دې ته هم directly proportional دی. بل موږ څه ویلی شو لکه bond energy ته هم سره bond order چې دی bond energy ته هم سره دی نه علاوه بل سره له bond انرژي ته هم ډایرکټلی پروپورشن دی او دا ټول چې دی کنه دا ټول بیا انورسلی پروپورشن دی څه ته مین بانډ لینث څه شي ته بانډ لینث. نو دا خبره جست مین لکه زموږ سره یو سمرایز فارم کې ځان سره لکه نوٹ کوي ځان سره کوي نوٹ کوي نور بل موږ کوشش کوو چې کم اگزامپل دی کنه هغه موږ سکو هغه موږ ډیسکس کوو. نو که د اگزامپل سره موږ وایو کنه لکه دا موږ ته لکه پرون موږ ویلي هم چې یاره د دې زموږ سره اپلیکیشن دا دی یا د دې سیګنیفیکنس دا دی چې یاره دا مالیکول زموږ سره شته دی نشته دی د دې زموږ سره بانډ آرډر سره ځي سنګل کولنټ باندې ډبل کولنټ باندې نو په دې باندې اوس موږ اپلای کوو. نو ولې موږ اگزامپل اخلو فار اگزامپل څه شي یو اگزامپل موږ څه کوو دا موږ ډسکس کوو. مثال کے طور پر باندې موږ هایدروجن اخلو څه شي اخلو هایدروجن H2. نو که H2 موږ والو د هایدروجن اټامیک لکه د یو هایدروجن اټامیک نمبر څه شي دا چونکې دوه هایدروجن دي کنه زه پکې صرف د یو اخلم. نو د یو هایدروجن اټامیک نمبر څه دی 1 دی زموږ سره دا 1 دی لکه دا مین زد مین زل دا څه شو 1 دی سره 1 دی د الکترونیک کنفیګریشن څه شو 1s1. نو دا شم د دې پر اساس ایموټي لیکل شي څه شي ایموټي که تاسو د دې پر لیکئ نو یو بس واخلئ لکه دوه هایدروجن دي کنه نو د یو هایدروجن پر څه شو اټامیک اربیټال 1s1 شو دا څه شو 1s1 دی دا اټامیک اربیټال دی دا څه شي اټامیک لکه دا هم اټامیک اربیټال دی ټیک شو کنه دا قشن دوه اټامیک اربیټال به یې اخلي زموږ سره دا هم څه شي 1s1 دی زموږ سره او دا هم څه شي اټامیک اربیټال دی. نو دې سره تاسو وکئ یو ایرو هم وکئ چې دمته انرژي ښیي لکه انرژي چې مین د لونه هایت پورته ځم نو انرژي څه کېږي سیوا کېږي. نو دلته کې الکترون د سر څه دی 1 الکترون د سر دی 1 الکترون د سر دی چونکې د اس شیپ سره سپیریکل دی. نو دا یو بانډینګ مالیکولر اربیټال لازم لوور انرژي لیول پر موږ ویلو کنه بانډینګ مالیکولر اربیټال او بل سره زی انټي بانډینګ مالیکولر اربیټال. نو ګوره اوس پرون موږ دا ویل چې الکترون فیلینګ چې کېږي د دې اربیټال زموږ سره لکه د مالیکولر اربیټال نو هغه اکارډینګ ټو هونز رول ابا پرنسپل او دا پایل ایکسکلوژن پرنسپل مطابق. نو دلته کې چونکې زموږ سره لکه ابا پرنسپل دلته اپلای کېږي چونکې دا الکترون ټوټل سوري دي دوه دي کنه د دې مالیکولر لکه اټامیک اربیټال 1 او 2 نو دا په چې دا بانډینګ سره زموږ سره دوه به تاسو لکه دا ایسته کې دلته څه وکئ په دې ځکه چې د دې نه د انرژي دومره سیوا ده چې الکترون پورته نشي تللی نو دا زموږ سره څه شو بالکل زموږ سره چې دی هایدروجن څه شو هایدروجن کور شو چې د هایدروجن کې دوه الکترون په سکره لپاره بانډینګ مالیکولر اربیټال کې. اوس موږ دا ګورو کنه د دې موږ لکه دا وباسو بانډ آرډر وباسو سره وباسو بانډ آرډر. نو بانډ آرډر موږ ویلو کنه چې د نمبر اف مین الکترون پس کې الکترون پیر ان بانډینګ مالیکولر اربیټال ماینس نمبر الکترون ان انټي بانډینګ مالیکولر اربیټال نو دم تاسو فایند کړئ نمبر الکترون څومره دي 2 دي کنه او شی ان بانډینګ مالیکولر اربیټال زه ډایرکټ کوم فارمولا ما پرون لیکلی و ماینس نمبر الکترون ان انټي بانډینګ مالیکولر اربیټال سوري نشته پکې 0 دی سره 0 دی او ډیوایډډ بای 2 نو دا زموږ سره لې مین 2 - 0 سره لې 2 divided by 2 is equal to 1. نو کم باندې سره لې سنگل کولنټ باندې راځي یا پرونه خپل فارمولا موږ ویلو کنه چې باند آرډر از equal to نمبر اف الکترون پیر جوړه څومره دی و جوړه کړه 1 ماینس نمبر الکترون ان انټي باندې نو پورته چې موږ سره پیر نشي د 0 دلته بیا 2 نه کو چې پیر کې خبر موږ 2 نه کوم دم سره 1 نه جن په دوه باندې سره باند آرډر سره لې 1 را لې نو دا 1 باند آرډر مطلب دا دی چې دم سره کم باندې سنگل کولنټ باندې څه دی سنگل کوالنٹ بانډ زموږ سره لکه دا قشن موږ لیکلی شو چې H او H او د دې نه موږ ته خبره کلیر شوله چې H2 چې دی دا څه دی دا پاسیبل دی دا څه زموږ سره پاسیبل دی زموږ سره موجود دی مین ایگزسټ څه دی فیزیبل دی زموږ سره چې دی موږ لکه هیلیم مالیکول سیکنډ اگزامپل اخلو لکه مین د یو هیلیم اټامیک نمبر څه دی 2 دی کنه مین Z مین اټامیک نمبر زل نه وته ټیک شو
ساري 2 دی څه شی دی 2 دی چې اټامیک نمبر 2 دی زموږ سره نو د الکترونیک کنفیګریشن چې موږ کوم سره راځي 1s2 نو چونکې دوه هیلیم دي د یو د بار به تاسو وکړئ د یو د بار به اټامیک اربیټال دا شان د بل د بار به اټامیک اربیټال دا هم څه دی 1s2 دی دا اټامیک اربیټال دی دا څه دی لکه دا اټامیک اربیټال دی دواړه ښه او دا هم څه دی 1s2 دی زموږ سره دوه الکترون چې دي د سره دي یو کلاک وایز یو انټي کلاک وایز دا شان دوه الکترون د سره دي دا شان بیا تاسو هغه دغه وکړئ ایرو وکړئ چې انرژي متحده ورسره کوئ دلته کې زموږ سره څه کېږي یو بانډینګ مولکولر اربیټال شو زموږ سره لکه سیګما 1s او بل زموږ سره راځي انټي بانډینګ مولکولر اربیټال سیګما سټار 1s سیګما سټار لکه دا سره ما سټار وکړه شي شو سیګما سټار 1s نو چونکې زموږ سره 16 الکترون ټوټل 4 دي کنه دو په بانډینګ کې شي او دو پاتې شو کنه څلور نو دو چرته لاړه انټي بانډینګ طرف ته لاړه چرته لاړه انټي بانډینګ طرف ته لاړه اوس کله دې لپاره موږ سو باندې آرډر څه شي باند آرډر د دې لپاره باند آرډر څه برابر دی نمبر الکترون ان بانډینګ مولکولر اربیټال دا څومره دي 2 دي کنه ماینس نمبر الکترون ان انټي بانډینګ مولکولر اربیټال هغه زموږ سره څومره دي 2 دي زموږ سره نو 2 - 2 / 2 دا سره لې 0 / 2 is equal to 0 0 / 2 is equal to 0 یا هغه مین هغه دویم زموږ سره چې کوم دی آر لکه په پیر باندې خبرو کو چې باند آرډر is equal to باند آرډر is equal to number of electron pair and bonding molecular orbital نو پیر څومره دي لاندې یو پیر دی او انټي بانډینګ څومره پیر دی 1 پیر دی بده دا چې کله پیر خبره کوي بیا په 2 نه ډیوایډ کوي نو مین 1 - 1 is equal to 0 نو په دوه کې سره لې 0 را لې نو اټ مین چې no bond exist no bond exist دا bond پکې زموږ سره نشته دی او He2 چې دی لکه موږ دا راوړو He دا چې دی لکه یا داسې یا موږ دا شو He چې دی does not exist دا زموږ سره mean not does not exist یا موږ دا سم لیکلی شو چې not feasible دا زموږ سره موجود نه دی زموږ سره اوس دلته کې تل اگزامپل چې دی اکسیجن مالیکول دی اکسیجن مالیکول اکثر په دې دا کې په دې بورډ کوېشن کې دا راځي کنه اکثر شارټ نوټ یا لوکیشن کې پارټ نیم راځي چې اکسیجن چې دی دا ډای میګنیټک دی که پیرا میګنیټک دی څه شي دی آیا اکسیجن څه شي دی پیرا میګنیټک دی ٹھیک شو یا څه شي دی ډای میګنیټک دی یا دا سم راځي کنه چې وای اکسیجن اس پیرا میګنیټک نو اکسیجن چې دی دا خبره یاد لرئ څه شي دی پیرا میګنیټک دی پیرا میګنیټک ولې دی ډیو ټو د پریزنس اف ان پیر الکترون دا څه د وجه نه دی تاسو دا څه د انسر ولیکئ چې اکسیجن اس پیرا میګنیټک ډیو ټو د پریزنس اف وات due to the presence of unpaired electron due to the presence of unpaired electron نو سره سری unpaired electron په کوم سره چې unpaired electron په کې د سره دا کلاک وایز موشن کوي ټیک تک نه راشل چې کلاک وایز موشن کې سره میګنیټک موومېنټ بل څه برابر راځي د پلس هاف نو د دې وجه چې د سره سره د کې میګنیټک پراپرټي د نو دیټس وای زموږ سره وسه کې اکسیجن مالیکول چې دا وسه کې مین میګنیټ په اټریکټ کوي میګنیټ په څه کوي اټریکټ کوي نو دې تاسو پیرا میګنیټک اوس د دې هم لکه د اکسیجن کوم اټامیک نمبر وانه کنه د اکسیجن لکه O2 د هورمون پکې یو د لکه دوه اکسیجن اټم پکې سالي لکه د اکسیجن موږ اټامیک نمبر ورسې شه د 8 ته مین اټامیک نمبر Z is equal to شه د 8 ته لکه د دې تاسو الکترونیک کنفیګریشن وکړئ 1s2 2s2 او زموږ سره سودي پی کې څومره به 6 راځي خو چونکې سلور پارشن شي 2p4 دا چې څنګه لکه د هایدروجن هوا کو دا هم تاسو کوی خو خیر که دغه نه کې څه دومره مسلې شته د هایدروجن او د هیلیم لپاره چې څنګه بالکل هغه سیم ټو سیم کیس دلته پاسه لکه دا دوه د هیلیم لپاره چې کوم کړي دی کې زموږ سره کلیر کیږي نو دا ډو اخله مسله د پی لپاره واخلي چې لپاره واخلي ایموټي ډایګرام د پی لپاره نو کوېشن کې وګورئ ایموټي ډایګرام تاسو مست ډرا کوئ تاسو مارس اخلي اعلی نو ګورئ د پی زموږ سره لکه د پی ول تاسو دلته کې دا کې لکه د پی زموږ سره لکه دوه پی پیر لکه دوه اټامیک اربیټال لګنه نو یو مثال درمانی تاسو داسې لیکل شي کنه چې یو 2p1 شلو بل 2py شو بل 2pz شلو بل چونکې دا د یو اټامیک اربیټال د یو اکسیجن لپاره شو دوه اکسیجن اټم یې اخلي یو تاسو لیکلی شئ چې 2px 2py او 2pz لکه دا تاسو لیکلی هم شئ 2px 2py او 2pz دا شان دا هم څه شی دی دا 2px کوي لکه دا په دې خورولم 2px 2py دا څه شی 2pz لکه دا اټامیک اربیټال دی دا اټامیک اربیټال لکه دا دوه دي اټامیک اربیټال د اکسیجن دي دا شین انرژي لیول ډایګرام د پتا سو ایرو وکړي چې د لو لیول نه هایدروجن انرژي کېږي انکریز کېږي نو ګوره ښه په اسانه باندې نه تاسو راوستئ شئ پرون موږ ویلي مو که نه چې دی خو ته یو دا دواړه راولئ دا به څه شي
دا به شي زموږ سره سیګما 2px سیګما 2p لکه اس 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 چې سره هډ ټو هډ رااله ټیک شو. دا بلم تاسو له دا ول دلته تاسو دا دوا دغه وکای پای ولا وکای نو دین تاسو دې د تای لاینونو د سمپل راوړي خپاسانه باندې تاسو دومره ګران نه ټیک شو کنه. یو چې موږ سره پای 2p وای رااله پای 2p وای رااله د بل سره له پای 2p زد رااله لکه دا شي پای 2p زد دا پای 2p دا پای 2p وای شو دا پای 2p زد شو. نو دا باندینګ مالیکولر اربیټال شو دا شروع دا باندینګ مالیکولر اربیټالیزم سره د دقشن به انټي باندینګ والے په انټي باندینګ چې دا لوور انرژي لیول دی چې تاسو کله دا انټي باندینګ دا به الټه شي دا به شي لکه دا لوور دی دا به هایر شي او دا به لاندې راشي. په انټي باندینګ کې به الټه والے ښه چې تاسو سره دا کلیک شي پورته سوالای پورته لکه دا سیګما 2px واخلې سوالای خدا موږ په سٹار باندې ځای راځي چې په موږ ویل چې انټي باندینګ به موږ په سره په سیګما لکه په سٹار باندې سیګما سٹار 2px او دا دوه بس بیا تاسو دا والے کنه یہ بس شي پای سٹار 2py او د بل شي شو پای سٹار 2pz لکه دا یو شان لیول دم سره بس تلینو نه بوځي خپاسانه باندې ټیک شو. لکه دا تاسو ایموټي ډایګرام شو دا تاسو ایموټي ډایګرام شو د چاره بار د اکسیجن لپاره اوس په کې فیلینګ اپ الکترون وکړي الکترون په کې مین فیل کوي نو ټوټل زموږ سره دلته کې دغه واخلو کنه پی پور دی کنه نو پی پور مین اول تاسو اکارډینګ ټو هومز رول تاسو ان پر الکترون دلته کې دا کوي ټیک شو. بیا چون کې سلور دی نو بل بیا پیرنګ تر دلته راشي دغه شندر باره مې ول ان پیرنګ شي اکارډینګ ټو هومز کې ډي جنریټ لیول هم سره بیا پیرنګ راځي نو پی پور زموږ سره دوه برابر شول اټامیک اربیټال دی اوس لکه دا مې یاد ورې ټوټل مین زموږ سره 8 الکترون دي نو ګوره اول دوه دلته کې دا فیل کوي بل اوس نشته فیل شو لکه دا اکثر لکه دا د شکار کوي کنه چې لکه یو لوخي زموږ سره لري مثال تاسو واخلئ که په لوخي کې تاسو لکه دا شنده د لوخي مختلف تاسو اغستې دي ټیک ته کنه دا لوخي تاسو اغستې دي نو که دې لوخي تاسو اوبه وراچوئ دا اوبه به کوم طرف ته ځي دلته چې دا ډک شي نو اله به بیا د پورته طرف ته راځي کلیر. نو 2 الکترون دلته شوله دغه شنې اول به تاسو اول ان پیری بیا پیډ اپ کوي بیا څه کوي پیډ اپ کوي نو ټوټل څومره الکترون دي 86 دلته رااله په باندې کې انټي باندینګ ته دلته یال اې دلته هون ضرورت زموږ سره پالو کېږي تاسو ګره دا کار ونه کوي چې دوه الکترون چې دلته کې پیر نه کوي دوه الکترون دلته کې پیر نه کوي بلکې دا بس کېږي د ان پیر زی اکارډینګ ټو هون ضرورت چې ډي جنریټ لیول والا اربیټال دي نو پیرنګ باندې کې زموږ سره اکارډینګ ټو هون ضرورت الکترون سره تراله د زموږ سره په انټي باندینګ کې ان پیر رااله سره ان پیر رااله نو تاسو دغه خبره کولای شئ کنه چې ډیو ټو د پریزنس اف مین دغه خبره موږ کړو کنه چې ډیو ټو د پریزنس اف واټ the presence of unpaired electron the unpaired electron pe ki di no oxygen is attracted by what a magnet no oxygen se shede the paramagnetic character show ke da se show ke paramagnetic character show ke da question inshallah thaso show cover show wasti da gara da kai bond order tra wase se tra wase bond order no bond order munga simply munga bolu kana چې number electron in bonding molecular orbital da total sumrdi 60 or minus number of electron in anti bonding molecular orbital da sumrdi 2 di no means 6 minus 2 divided by 2 da formula da no means 6 minus 2 4 or 4 divided by 2 no sorale 2 no oxygen ki kam bande double covalent bande dum sara amung da weli shu chi O2 exist O2 چې د سې د زم سره پاسبل دی فیزیبل ایگزیسټ زم سره دا شنه خپل فارموله تاسو لیکل شي کبه بل باندې ار تاسو کنه چې بانډ آرډر از ایکوال ټو بانډ آرډر از ایکوال ټو په پیر باندې خبره کوي کنه لاندې تر څومره پیر دي 6 الکترون د مین 3 پیر راځي او پر د سر څومره الکترون دي 2 الکترون د مین سره راځي یو پیر راځي نو مین 3 pair minus 1 pair is equal to delta हम सारा ले 2 राले नो इट मीन ची ऑक्सीजन की कम बांडे डबल कोवेलेंट बांडे बांड आर्डर से दे 2 दे हम सारा बांड आर्डर से दे 2 दे और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ unpaired electron and anti bonding molecular orbital د دې د وجې سره ऑक्सीजन چې د څه دي پیرامagnetic character شو کوي زموږ ته اوس موږ لکه نایټروجن په بوک کېشته خو خیر وې کوي ښه اوس نایټروجن چې دی کنه لکه دا ډایمagnetic character دی magnetic نایټریک کې دا موږ خیر دا کو ولی ډایمagnetic character دی پیر الکترون دی پکې کلیر کو په موټی باندې اوس نایټروجن N2 د مين د یو نایټروجن چونکې دوه اټم پکې خل دی د برزه کلیر کوم اټامیک نمبر سره 7 اټامیک نمبر څه دی 7 دی ټیک شو کې الکترونیک کنفیګریشن موږ کوو نو سره زی 1s2 بیا څه شو 2s2 او بل زم څه الکترون پاتې شو درې پاتې شو کنه نو بس شي 2p3 دا غا سیم ټو سیم لکه د هیلیم د پاره دا اوکي دا مده کوي دا ز ډیسکس کوم ټیک شو لکه د اکسین کې څنګه ما دا کړو نو ګوره دا زه دا کوم نوم سره نو دلته کې څه وکړي یو اکسیجن لیټ سپوز ساري نایټروجن دا یو نایټروجن شلو دا بل نایټروجن اټم شلو زموږ سره
3 2px 2py 2pz 2px بل 2py 2pz شنو نو درې الکترون سره ان پیرنګ بکیږي سره مین اکارډینګ ټو هونز رول دا شنه اکارډینګ ټو هونز رول د قشن به پیرنګ باندې کیږي ان پیر به اور واچوي دا اټامیک اربیټال شو د شي شو اټامیک اربیټال شنو دا شنو سره دلته کې د دې سردا ایروم مکای چې انرژي د لونه هاي د زون انرژي کیږي سیوا کیږي اوس اقبل کو بیا غشن ډایګرام ولا چونګه دا ټیک شماته جو پیډل کلیکشن دا کیږي وزر اکسین بشن ډایګرام راکین جست د اسانه لپاره ښه دا څه وګي دا تاسو لیکل شي کنه چې سیگما 2px د څه شو سیگما 2px بیا څه کیږي دلته سره راغی دا سمپل بالکل دغه راغی د یو پای 2py شو یو شو پای 2py او د بل څه شو پای 2pz پای 2pz دا قشن چې دی لکه دا الټا والا چې دا د لور دین دا وس هاي کوي څنګه چې ما پکسین کې تاسو کلیر کړل دا یې ټیک شو دا قشن یو ایرو دا قشن بوزه یو نه دا قشن ایرو بوزه خو پاسانه باندې په یو 2-3 سکند کې کېږي نو دا څه شو یو پای سٹار 2py او دا بل څه شو پای سٹار 2pz او دا څه شو سیگما سٹار 2px نو دا وس هم څه شو ایموټي ډایګرام شو و 6 الکترون دي دلته کې چې د سرول ا لکه مخکې چې ما خبر وکړه کنه چې کومې ساتره باندې مختلف لوخې دي به سره کنیکټ شوي دا شانتي ټیک تا کنه نو کومه یو لوخې د دې ته وبراچو نو ول به د وکم دي چې دا ډک شوی نه نو به دلته نشي راتلی ول به لاندې ډکیږي نو دا فیل شو بل ته ان پیر والے دا شانتي ټیک شو او چونکی بیا زم سره کېږي پورتم دا بډکیږي پورته باندې زیزم سره نو بالکل الکترون دلته شول بالکل مکمل شول 6 الکترون او دلته شول مکمل شول سره نو په ان ډي باندې تم سره الکترون لا نړه او ټول الکترون چې د سری په پیر پام کې دي ها نو چې کوي ساتر من یو کلاک واز موشن کوي داسې نو بل ته څنګه بل ته انټي کلاک واز موشن کوي تم سره اوب سکی به داسې راځي نو کدا پیر په موږ باسو یو کلاک واز بل شي شو انټي کلاک واز د یو میګنیټک موومېنټ پلس هاف ته د بل میګنیټک موومېنټ څه دی ماینس هاف ته دا دوه وې ته بل کینسل کېدل لیکن نت میګنیټک موومېنټ سره له زیرو نو په دې کې میګنیټک پراپرټي نشته ده ځکه چې ان پر الکترون پکې نشته ده نو په دې وجه باندې موږ سوچ چې نایټروجن چې داسې شه ده ډای میګنیټک د نایټروجن څه شه ده diamagnetic they mean it is not attracted by by magnet mean it is repelled by magnet په دې ورسې دی و دې لپاره که بانډ آرډر معلومه څه معلومه وي بانډ آرډر معلومه نو بانډ آرډر از ایکول ټو نمبر الکترون ان بانډینګ مالیکولر اربیټال دا څومره دي 6 دي ماینس نمبر اف الکترون ان انټي بانډینګ مالیکولر اربیټال الته څومره دي سره 0 دي څه نشته نو مین 6 ماینس 0 6 ماینس 0 ډیوایډ بای 2 نو دا سره له 6 ډیوایډ بای 2 از ایکول ټو 3 نو په نایټروجن کې کم باندې سره ټریپل کولنټ باندې کم باندې ټریپل کولنټ باندې او نایټروجن چې دی ان 2 پام کې څه دی ایگزیسټ څه شي دی ایگزیسټ اوس کوم مثال تر باندې په بل فارموله باندې اخلي تاسو په پیر باندې ټیک شو کنه بانډ آرډر نو الکترون پیر زموږ سره څومره دي لاندې 3 دي کنه 1 پیر 2 پیر 3 پیر او پورته سړي 0 دي نو مین 3 ماینس 0 از ایکول ټو 3 نو بالکل داغه بشن شو بالکل کور شلو اټ مین چې زموږ سره شي دی په نایټروجن کې چې زموږ سره شي دی ټریپل کولنټ باندې کم باندې ټریپل کولنټ اوس بچی دا یو ام سی کیوز دی تاسو د لکه یو ټاسک تر کومه چې تاسو د تیوري باندې یو پریکټیس وکړئ تاسو پوهیږئ کنه پوهیږئ دا بالکل د ایټا یو ام سی کیوز دی بالکل وایي چې اکارډینګ ټو MOT which of the following is most unstable molecule چې unstable پکې کم یو دی He2 دی پلس H2 ماینس H2 پلس او H2 ماینس 2 نو د دې انسر چې دی بالکل زموږ سره څه دی دا ډي نمبر دی څه دی डी नंबर दे तासु दा राउ बासे पोएगे पी या न भी पोएगे बिल्कुल ब्रदर दी तासु बिल्कुल माता पर्सनल वेले शे च सर पदे मु पोए शो बिल्कुल रजिस्ट्रेशन टिक था कर पिन पोएगे न बिल्कुल पे कमेंट्स की या च दे व्हाट्सएप हम पदे दा के शेयर करे दे या पे फेसबुक च कंपेयर दे पाए बने तासु बिल्कुल वेले शे नो इंशाल्लाह कर पदे तासु न पोएगे बया बदा मु सो बिल्कुल तासु दाजा पदे बने यो लेक्चर बया धर कमा दे सीक्वेंस दरी सरमो दा हम दे नور सीक्वेंस मु बया डिस्कस को نو دا تاسو وکئ بیا بالکل معنا تاسو وکئ ټیک شو کنه که درته نو صحیح ده کنه درته نو بالکل تاسو کوېشن کولای شئ د نیکسټ لیکچر د لپاره موږ ته اجازه راکئ د الله په امان